बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کردانو کتونکو زکی الرحمن یو ځل بیا تھرډ اینګل سره ستاسو په وړاندې حاضر دی. الله هم محفوظ لره چې چرته مې یو خدای هم خوشحال لره. ډاکټر صاحب چې دی نو شکیل صاحب دی او د موږ په دې حواله باندې په دوه حیثیته کې نن راغوښتی دی. یو دا چې دوی یو معالج دی ډاکټر دی په دې ایشو باندې چې دی دا بار خلک زکي صاحب ایجوکیټ کول غواړي بالکل ځکه چې زموږ د خلکو خو دماغ چې دی خاص کر د پښتنو هغه وایي لږ دغه هم دي که نه دا موټې دماغ والا خلک یو موږ که نه زموږ خو تعلیم یافته خلک بلا نه پوهېږي نو عام خلک چې دي او چونکې دومره یو نیشنل ټي وي دی د پښتنو نو یو به ډاکټر صاحب د دې مسلې یا د دې مرض په شدت باندې د دې هغه تریټ لیول چې دی په هغې باندې بیا چې دي کوم حفاظتي اقدامات چې دي بل موږ د دې پروګرام په تور باندې ډاکټر صاحب په نمایندګۍ باندې چې دی نو الخدمت فاونډیشن تاسو ټولو ته پته ده چې هغوی په دې ټول کرایسس کې د دې نه مخکې چې د ټیرریزم کوم یو لهر و د هغې نه بعد چې په مختلفو وختونو کې سیلابونه راغلي دي واحد یو داسې ارګنایزیشن چې هغوی نه پارټي کتلې ده نه یې علاقه کتلې ده نه یې شپه کتلې ده نه یې ورځ کتلې ده نو د هغوی میډیکل منیجر دی دوی اوس اوس ریسنټ چې دی نو حکومت ته خپل چې دوی څومره فیسیلیټیز دي هغه یې ورته افر کړي دي نو هغه به هغه ډیټیلز دوی ټیک شو جي ګرانو کتونکو ډاکټر شکیل احمد صاحب موږ سره ناست یو دوی به په خاص توګه باندې د هغې چې علامات دي لا د هغې د بچ کېدو حوالې سره څه کول پکار دي هغې به موږ سره ګپ شپ هغې حوالې سره هم لګو. ویلکم ټو د شو شکیل صاحب څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک طبیعت هم ښه دی سیټ یې تاسو وختي خبره کولی چې د منګا کې چې تقریبا 39 کسان چې سهار د دې ټیسټونه وشو پازیټیو نو هغې کې هېڅ سمټمز نه ښکاري لکه د هغې نښې څه نشته نه یې ټوخېږي نه یې زکام دی نه یې تبه شته دی دې شي زه ډېر حیران کړم جي. بسم الله الرحمن الرحیم. زکي صاحب زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم حکیل یوسف ضیف صاحب چې تاسو دونه اهم موضوع باندې او چې کوم یو وبا هغې لمګیر شکل اختیار کړی دی هغې باندې تاسو پروګرام انعقاد وکړو چې زه ستاسو ډېر ښه کړی وي ټي خیبر هم شکریه ادا کوم چې د پښتنو چینل دی او د پښتنو د هغې دپاره د هغوی بچاو دپاره مختلف پروګرام داسې انعقاد کوي. څنګه سر تاسو خبره وکړه دې کې یو انتوني دا د نیشنل ډایرکټر اف کمیونیکیبل ډیزیز دوی خپل یو آرټیکل ورکړی دی جي یونایټډ کینګډم جرنل اف میډیسن کې هغې کې دوی ډېر ښکلي انداز باندې دې کلاسیفیکیشن کړی دی کې دا خبره کړې چې دا وایرس دوه قسمه وایرس وي جي ساده الفاظو کې یو لیتل او یو سمایلینګ ال اینڈ اس ټایپ دا قسم وایرس وي جي لیتل څنګه چې د نوم نه واضحه ده چې هغه نقصان ده دی جي خطرناک او سمایلینګ هغه وي چې سمایل مسکراخټ خندا دا خبره راځي جي داسې ګپ شپ کې راشي جي او بالکل جي نو دا لیتل چې کوم وي مخکې به دا شو دا وایرس چونکې میوټنټ ټایپ دی الریډي مخکې دا موجود خو دی هغه نوی شکل یا جدت یا دی کې لږ ګروث شوی او د هغې شکل دا راغلی دی جي مخکې دا 80% د لیتلو او 30% دا سمایلینګ خو دا ریشو اوس کمه شوې ده سمایلینګ ریشو چې کوم ریسرچ شوی دی چې سمایلینګ وایرس چې کوم دی دا ټایپ زیات شوی دی لیتل کم شوی دی څنګه تاسو خبرو کړل لیتل دی جی لیتل دی سمایلینګ د نوم نه ظاهره ده جی څنګه تاسو دا خبرو کړل جی دا د کې د ایسیمپټومیټک کوئی دا کم پیشنټ چې راغلي دي او دا څنګه تاسو مخکې خبرو کړل دی واحد علاج احتیاط دی دا خپل احتیاط چې څونه موږ ډېر کوو هغه شان به دې نه موږ بچاو کېږي څنګه چې عقیل صاحب خبره وکړه چې الخدمت فاونډیشن نور انجیوګان لکه موږ په فیلډ کې موجود وي جي زه به لږ تفصیل کېدم د هغې چې موږ فیلډ کې څنګه موجود وي نور خلک دغه شي او چې موټیویشن دپاره او بیا به خبره انشاءالله دې ته راوړو چې نور خلک څنګه هر څوک خپل ایکسپرټ اوپینین ورکوي څنګه چې دا خبره وشوه زموږ سټارټ دې نه راغلی چې صدر مملکت اسلامي جمهوریه پاکستان ډاکټر عارف علوي صاحب زموږ د الخدمت هیلث فاونډیشن چې چیرمین دی ډاکټر حفیظ الرحمان صاحب هغوی ته کال وکړو د الخدمت چې کوم اکټیویټیز دي کوم سروسز دي هغې متعلق باندې هغوی ته ویل چې الخدمت دی پروګرام کې موږ سپورټ کړي هغې نه پس جي بیا الخدمت درې سټپ پروګرام جوړ کړو هغه دی جي شعور و آګاهي احتیاط سیکنډ سټپ او باهمي امداد لومبی شی جي اویرنس دی نو اویرنس باندې موږ داسې پلان ډیزاین کړو چې موږ دې تقریبا ما پرون پورې اپډیټس اخیستي تقریبا 1 لاکه پورې موږ لیفلیټس بروشر چې هغې کې د علامات او دا احتیاطي تدابیر چې تاسو کور کې اوسېږئ تاسو بلا ضرورت بهر مه راځئ د هغې متعلق دا موږ د مختلف ضلعو
دي موږ دوه قسمه ټیمونه دي د لپاره جوړ کړل جی یو زمونږه ایمرجنسي ټاسک فورس ته چې هغه لږ ټیکنیکل نمائندگان نه کې ډاکټران موږ سره موجود دي او سیکنډ موږ ډسټریکټ کوارډینیشن کمیټي جوړه کړه چې اضلاع متعلق زمونږه چونکی 7200 په ټول اضلاع کې زموږ ولنټیر دي او ټرین ولنټیر دي دین علاوه زموږ مختلف اضلاع کې ادارې شته چې هغه غوښ په صورت کې دي غوښ خدمت هغه موږ هسپتالونه دي امبولانس سرویسز دي نو کې چې زمونږه 24 ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو سره او ډسټریکټ هیلث افیسر سره ملاقات وشو جی او موږ ته خپل سرویسز افر کړ چې خدمت به څنګه چې مخکې هم مین ډیزاستر دی او خو نیچرل ډیزاستر کوم فتونه چې راغلي دی ولس خدمت لپاره خدمت موجود دی هغه به موجود وي د کې به موږ په یو کم 10 ضلعو کې اویرنس کمپین چلولې جی یو کم 10 ضلعو کې دین علاوه موږ اکی دا کړی چې ماس ډسټریبیوشن هم ساده پورې کړی او کې ماغه زینه چې کوم ځای کې لګ لګ سسپیکټډ مشتبه خلک راځي نو هغه لپاره موږ هغه ټارګټ کړی دی ټیسټ پکې تاسو طرف نشته سر فی الحال چې دا مې خبره دلته کوم چې دا ټیسټ کول یا چې راشي یا سیمپل راشي نمونه راشي نو هغه د مریض نه زیات نقصان دیف وي دا غي پوره طریقه باندې با تاسو دا غي ډسپوزل کوي انسینیټر به تاسو موجود وي فی الحال دلته دی سیمپل دی یو کیمیو یاد کړو سٹارټ کې سر کیمیو کې کوي فی الحال فیسیلیټیز په مختلف یونټس کې اویلیبل دي خو سٹارټ کې د ګورنمنت اعلی هم چې دا سپریډ نشي نو کیمیو سیمپل اخلي نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث ساينسز ته لیږي سره دی انیشل سیمپټمز وزر راځي خو چې به دی کنفرمیشن کوي نه پی سی آر باندې کوي 6 to 8 days دی کنفرمیشن کې راځي شپږ نه تور د پورې داخلي او الخدمت اکټیویټیز دغه به موږ د کې موږ ماس ډسټریبیوشن هم کړی دی کې موږ جمعتون کې چې هغه 300 نه زیات جمعتون کې موږ صابون لګولې دي او خلکو دم دا ویلي چې یو خو لمبه او 10 تاسو کوي کور ته تیار راځي موږ له خو نه تاسو بیا هم راځي کم از کم دا صابون پروت دی جی دې من خپل لاسونه 6 سکند سوري